تیاره وي او دی بل نشي او ګټه تاوان پرېږده چې امتیاز یې په سر وکړم. ما له دغه بس دی چې زه جنګ لکه د نر وکړم. ما له دغه بس دی چې زه جنګ لکه د نر وکړم. دا په ولی باغ کې چې شهید شوی و یو ګولی په دې ځای لګېدلو. دا کله چې دماکو شي نو بیا د پولیس والا ډزې کوي نو یو په دې ځای لګېدلو په سینه لګېدلو بیا په دې خپه لګېدلو ولاړ. مختارالدین گوهر صاحب دا مختارالدین گوهر صاحب ما ته کتاب ډالې محبوب ګل یاسر صاحب ونیسه. دا کتاب زړې مازیګرې صافي صاحب ګل رحمان صافي صاحب ګل رحمان صافي دا صاحب کتاب تاج محمد ذهین صاحب تاج محمد ذهین ذهین صاحب صاحب په ترنم باندې و ډېر ښکلي نظم وویله. دا لاسو کې لاس راکړه اشفاق علي ارمان صاحب لاسو کې لاس راکړه اشفاق علي ارمان صاحب ها. امید جاگتی رہی د اردو کلام ذوالفقار علي خان. انشاءالله دا به ګورو دې نه به زده کړه کوو. رنګونه زما د خیال رنگونه زما د خیال زما د خیال قیوم خان رنگونه قیوم نوم مې وی ګل ته چې ګورم زه پرې مینه ګلستا ماتوم تازه ګلونه د چمن نه د مالی راکوه او څه وی لږ ما صافي له په سرلاس کې د جانانه زما خواله مې راشه ما مین له تسلي راکوه. ګرانو کتونکو دغه کتاب دی زیړ مازیګرې او صافي صاحب چې کوم دی دا ماته ډالۍ کوي او د دغې نه به زه دغه خپل پروګرام آغاز وکړم. پتنګي کې په نامو کوډو کې دا به زه ځان سره والم پتنګي کې په نامو کوډو کې دا جواد جلال خان په دیره کې نن چې کومه مشاعره را جوړه شوې ده د 19 کتابونو مخکتنه کیږي او د دغې خالق د دغې منډه کوونکي عبدالخالق بادل محبوب ګل یاسر او د هغه ملګري یقینا نن د خراج تحسین د داد قابل دي. او ګرانو کتونکو یو بله عجیبه خبره درته وکړم ما ته عجیبه لګي کیدای شي تاسو ته عجیبه لګي ولې چې ډېر خلک بیا خفه شي که نه د دومره سترو شاعرانو لیکوالانو ادیبانو کالم نګارانو د دې ټولې دستورې مشر مېلمه زه کړم دا مې درته وي دا مې درته ډېر دراز خبره کوله دا زه نن د دې دستورې چیف ګیسټ وم نو لومبي خو مې درته دا ویل. خو کتونکو په تنګي خوره ولاړ یم دا ما سره چې کوم ملګري ولاړ دي او زما شاته چې کوم دی نو اختر منیر صاحب دی. اختر منیر صاحب هم زه تاسو سره متعارف کوم. خو بیا دا انسان جواد جلال خان نن ما ورته دستوره لږه کمه ده خو دا ټول شاعران راغلو د 100 نه زیات شاعران راغلي دي او ښه تکړه تکړه شاعران راغلي دي او بیا پکې له بادل صاحب پکې اوس ځوانان هم راویستل. دا خلک دي هغه سترګور خلک دي چې زموږ پښتو ژوندی وساتله موږ ته د لیکلو چلو خو موږ ته د لوستلو چلو ښودو موږ ته د ویلو چلو ښودو. خو تاسو کتل زه په دې شعر کې ختم ما د کتاب نه وي نو ماله به فتحه چا راکوله د کتاب چې کوم دی کوم لیکونکي د صافي صاحب به راکوله. نو پښتو موږ هغه شانتې ویل نشو روانه پښتو. خو شاعر سره چې کله کښېنې نو شاعر چې کوم الفاظ د خولې نه وباسي کوم ګلونه دوړوي هغه هم د شاعرۍ وي د هغوی خبرې او د هغوی انداز. خو کتونکو د دې شاعرانو ډېرې زیاتې مسلې دي دوی ته هېڅ قسمه چې کوم دی فنډینګ نه کېږي. بیا په علاقو کې داسې شتمن خلک وي چې خدای پاک وس ورکړی وي شاعر لاړ شي هغه ورته ووایي صاحبه دا کتاب چاپ کومه خو دې کې را سره څه مرسته وکړي نو هغه څه وکړي یعنې یو 500,000 روپۍ خیرمار ته جوړ کړي د هغه عزت نفس ته چې کوم دی نو ډېر زیات لوی ټیس ورسوي. محبوب ګل یاسر به مزدوري کوي څه کوي. عبدالخالق بادل صاحب په بیمارۍ باندې لکونه روپۍ ولګېدې د زکات محکمه کې نوکر و د نوکرۍ په وخت کې لګیا و دغه شانتې آزاد شنغرې دلته کې لګیا و یو کتاب یې لیکلو یو سیاسي پارټۍ له او په هغې دومره خرچه کړې وه او بیا هغه کتاب یې چې ولې کله یوړو نو هغه ټیم کې ما ته د آزاد صاحب هغه جذبات چې کوم دی نو هغه ما ته اوس هم یادېږي. دې خلکو د 400 سیاسي خلکو له ډېر ښه لیکل کړي. بیا غني صاحب د غني صاحب یو شعر خو راته ووایه د غني صاحب محبوب ګل یاسر صاحب توره چې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي روک هغه مشال شه چې تیاره وي او دی بل نشي او ګټه تاوان پرېږده چې امتیاز یې په سر وکړم. ما له دغه بس دی چې زه جنګ لکه د نر وکړم. ما له دغه بس دی چې زه جنګ لکه د نر وکړم. دا په ولی باغ کې چې شهید شوی یو ګولی په دې ځای لګېدلو
دا کله چې دماکو شي نو بیا د پولیس والا ډزې کوي نو یو په دې ځای لګېدلو په سینه لګېدلو بیا په دې خپه لګېدلو ولاړ څنګه چې بل د کنټینر نه هغه ډزې کېدې او لاندې هغه کس ولګېده پته یې ونه لګېده نو دغه خبرې دي بادل صاحب دا بادل صاحب دا مینه ده نمونه باخلم او دا نومونه له دا مختار الدین گوهر مختار الدین گوهر صاحب اخواته ورکوه دا مختار الدین گوهر صاحب ما ته کتاب ډالې محبوب ګل یاسر صاحب دا ونیسه کتاب زړې مازیګرې صافي صاحب ګل رحمان صافي صاحب ګل رحمان دا صافي صاحب کتاب تاج محمد ذهین صاحب تاج محمد ذهین ذهین صاحب صاحب په ترنم باندې او ډېر ښکلي نظم وویله دا لاسو کې لاس راکړه اشفاق علي ارمان صاحب لاسو کې لاس راکړه اشفاق علي ارمان صاحب ها. امید جاگتی رہی د اردو کلام ذوالفقار علي خان ان شاء الله دا به ګورو دې نه به زده کړه کوو رنگونه زما د خیال رنگونه زما د خیال زما د خیال قیوم خان رنگونه قیوم نوم مما قیوم خان قیوم دا جانثار صدف او ملغلره صدف او ملغلرې د امن هنداره دا خو زه د الف خان شیرپو صاحب ډیره شکریا په دې ده کوم چې ما لده کله د دغه د ریډیو دلبر رپورټ جوړ کو نو په هغه ټایټل باندې ډومبي هم د دې کتاب ټایټل جوړو د امن هنداره نو دا زه په ډېر عزت ډالې کوم د امن هنداره غلام حسین غلام صحیح دا دلته ودرېږه لږ آزاد شنغري صاحب او محبوب ګل یاسر صاحب ټول پکې راوله او زه تی ولې په شوق قلم په درته چې دې نورو شاعرانو له مینه ورکوي نو زه په دې باندې ستاینه کوم او دې ولې منډې ډېرې وایي لګیا دي او دا چې ټکه پکه بچي یې ګټي نو دې په چل را پټي کی نو هغه لاړ شي او محبوب ګل یاسر صاحب ورته په چړۍ ناست دي ارې نو بد کار روان کړي ډومبي پړاو محبوب ګل یاسر صاحب کتاب ډومبي پړاو مجموعه او د محبوب ګل یاسر څونه کتابونه دي د محبوب ګل یاسر 15 کتاب دي د 15 ګرانو کتونکو زما څنګ کې دا انسان تاسو وینئ 25 کتابو خالق دی د 25 کتابو 15 کتابه 15 کتابه خو روزګار دی دوی ته خدا ده خدای پاک ورله وس ورکه او دغه وکړه ډېر خشته کتاب دی د دې نوم دی ګلونه د بندیانو عثمان غمگین صاحب کرامو په حواله سره سوال عثمان غمگین صاحب کتاب عثمان غمگین صاحب ګلونه د بندیانو یقینا چې اوس د دې نه ناتو ویل شو کنه او د دې نه نات ویل شو د دې نه ناتو ویل شو او دا زموږ د شرپو دی نو زه دې تم خیرات تحسین پیش کوم ها بادل صاحب گورنر صاحب سره تاسو ملاقات وکړو سم یوړل گورنر لږ زه لوړمبي دغه تاسو دا کوم چې په دې کې یو اهم کتاب دوه معنی پاتې شو چې هغه یو کاغذ ځان سره وړي زموږ ملګری دلته کې به یا بني دا نه قیصر قیصر بادشاه او د راسیال کتاب هم زه تاسو نو اب ضرور مزه د شاعرانو دومره خدمت او دومره منډه تنډه د جیب 2015 ملاقات کتابونه مولا چاپ کوه ورته خو لکه کله چې د آزاد شنغري سټیج تر پاسو کنه د ادیب هم دی لیکوال هم دی کالم نگار هم دی صحافي هم دی او بلکې خاندان کې تو هم دا کم چې د غنی صاحب دغه کو چې کم شهید شوی دی د ترو نو دا کلیات کتاب چې کم دی نو ډیره په تاسو ډیره خواري کړی راحتیال کلیات چې کله هغې په سترګو باندې معذور شو نو یو زوی هم نو په حجره کې به ورسره زه ټوله ورځ ناست وم او دا کتاب ما کلیګرافي که بیا په 1995 کې چې کوم دی نو هغه مسوده تیاره شوه بیا په 1999 کې د هغې په 3 دسمبر باندې وفات رحلت شو نو دغه شان تقریبا 20 کاله ټوټل د دغې مسودې ما سره لکه د خوږ لاس هغې کې هم هغې اختلاف راغی کشر زوی وایي چې نه به چاپ کېږي مشر وایي چې چاپ کېږي به اخره کې د بادل صاحب په کوششونو باندې په هغې درخواست باندې عمل وشو او دغه کلیات هم پکې چاپ شو 280 صفحې کتاب دی چې د رضا همداني غوندې اوچت عظیم ترین نقاد په هغې باندې چې دی نو مقدمه ده نو لاول خو زه دا تپوس کوم چې په دې باندې تا خرچ کړی دی تا خو که دا چاپ کولی نو 20 کاله مخکې به دې چاپ کړی وی نو دا سرکاري چاپ شو ځلي حکومت ډېر تشکر چې هغې د بادل صاحب په کوششونو باندې د محبوب ګل یاسر صاحب د قلم قافلې د تنظیم په توسط سره هغه چاپ شو بل د هغې زه مرتب یم د هغې حقوق په کار دي چې ما سره یې وي نو هغه په کتاب کې حقوق به حق د هغه د مشر زوی طاهر خان محفوظ دي وي د هغه پلارو زمونږ هم پلارو روحاني پلارو
او دغه د جایداد وارث خو ټیک درته کیدی شي خو دغه د فن وارث دا ټول پښتون قوم دغه د فن وارث دی هر څوک دغه کتاب چاپ کولی شي او ان شاء الله تعالی زمونږ دا که خیري د عبادت صاحب زمونږ دا صلاح ده چې دا کلیات به مونږ د دینه نور په خپل حیثیت باندې که خیري د گورنر صاحب په ترو باندې بیا چاپ کوو 1000 به چاپ کوو 2000 به چاپ کوو او علم خان صاحب ستاسو په دې وساطت سره زه دا د پښتون قوم ته وایم چې کم از کم زما تر شهید شو ما د هغه یو شعر راټول که هغه ما چاپ که د ان پی په حکومت کې ما د هغې نه مرسته نه واغوښتی زه یو غریب ورکر یم یو مزدور یم تا ته معلوم یم راحت سیال صاحب یو کلیات چې د هغه د لاس هغه پاڼه ما سره اوس هم موجوده ده چې زما دا ډېر خواهش دی چې دا چاپ شي او دا زما عظیمه سرمایه ده او ما ورته چې انشاءالله سیال صاحب دا به چاپ کیږي 20 کاله پس د دوی په توسط سره هغه کتاب چاپ شوي بل دا تاسو علي خان شیرپور صاحب معلومه که نه چې کله شعري مجموعه دکاندار سره نن سبا یې که نه نو 50% لکه د 300 روپو کتاب دی ته به ورسره په 50% باقي ده 50% باقي راورکې نیمه ګټه به هغه ته رسي نو چې اوس ما باندې لکه ناجیز هم کوي که نه نو کم از کم چې په 200 روپۍ کتاب ماته راکړي 200 باندې تا ته کتاب درکړي ښه مسلې خو د شاعرانو ډېرې دي ادیبانو ډېرې دي بیا تنګي شاعرانو ته څوک توجه نه ورکوي انشاءالله دا ټول شاعران چې دلته سوندي واده هم ده ډېر زر ده چې خیبر نیوز دپاره به داسې یوه غونډه کړو داسې نیمه ګنټه چې د ایوانونو ته د دې شاعرانو دا غږ ورسوو او دا نن چې دا څلېرش کتابونو دا مخکتنه ده نو لکه دې ته څنګه ګورې دا جی دا ډېر ښه پروګرام و ډېر ښه پروګرام و زه جواز جلال صاحب ته د خپل ملګري محبوب یاسر صاحب ته منډو ترونو باندې دوی ته مبارکباد ورکوم او چې کله دوست وي که نه نو زوی ته ضرورت نی چې دوست وي نو زوی ته ضرورت او نی دې دوستانو خواري کړو بیا په دوست باندې هغه کتاب چې کوم یو کس د خپل دوست کتاب د خپلو بچو ډوډۍ د نړۍ چې دی نو لرې کړله او په 50,000 روپۍ یې چاپ کړه او هغه کتاب موجود دی شته ودرېدله داسې نه ده او راسیال صاحب چې دی هغه وارثان مونږ یو کتونکو تاسو دغه ټولې خبرې واورېدې د شاعرانو سره ما خبرې اترې کولې دغه دستوري چې کوم دی موږ ایز ا چیف ګیسټ باندې رابللي شوي والله دې د دې شاعرانو عزت وکړي چې موږ له دومره عزت راکړه راحت سیال صاحب نن موږ کې نشته دی په هغې باندې باز شو خو په دې ټول محفل کې چې کوم دی هغه ژوندی و د هغه په کلیاتو باندې باس کېده نو شاعر کلم نه مري د شاعر دغه کتابونه چې موږ ته کم ډالی شو نو موږ په دې باندې خو د دې ټولو چې کوم دی نو مننه کوو او په دغه ځای به دغه پروګرام ختمه کړو د مخکتنه مشاعره د اشنغر د 12 کتابونو مخکې شوې وه دا اوس د 19 کتابونو وشوله دا به 40 کتابونو ته رسي د ټول 400 چې کوم دی نو ستر شاعران هغه دلته رابلل شوي دي.